مونږ خو بیسیکلی په خپله په ټایم باندې نه وو زه کور وم او چې رالو نو اور لګېدلی وو او ډېر زیات بېقابو او د کلي خلک راغلي وو او تعلیم ماته کړې وه او اوبه اوبو انتظام یې کړی و ټولو بیا مونږ ورسره چت مو مات کړو بره نه اور راکړو او دې کې چې کوم میډیسن وه ټول لکه تقریبا 5-6 لک روپو پکې میډیسن پراته وو او دغه شانتې پکې نور فرنیچر پروت و لیبارټري و پکې لیبارټري ټول سامان سوځېدلی دی او دا چې کوم میډیسن بچ شوي دي دا هم د قابل استعمال نه دي ځکه د دې لپاره خپل ټمپریچر وي زموږ د حکومت نه دا مطالبه ده چې کوم ایم پی ایس دي ایم ان ایس دي او کم تحصیل دي اینه مونږ ای سی ډي سي د اینه دا مطالبه کوو چې مونږ سره په دې کې ښه مدد وکړي ځکه چې مونږ دا کلینیک واپس روان کړو مونږ د عوامو خدمت کوو دلته شکریه ضرور کلینیک مې دی او دې تلو مریض له چې واپس لا راغلی نه چې دلته کې اور لګېدلی شارټ سرکټ د وجې اور لګېدلی صحیح اور څومره ساعت و اور تقریبا 2 غنټې تقریبا صحیح نو د مړ کېدو دپاره خامخا سړی څه منډې تړلی وی او بېقابو شوی اول خو اور بېقابو شوی اول خو ډېر زیات کوشش وکړو ورته هله و دې تلي مریض ده او ورته هله نو دوی بیا عام خلک چې د کلي کوم خلک د هغې راغلي کوششونه باندې بیا چې کوم دی نو بره نه چت سوری کړی دی او هغې په مدد باندې یو څه کسان راغلي دي بیک سایډ دروازه چې د هغې ماته کړې ده او په دغه سره چې کوم دی نو اور مړ کړی دی اداره ته ووایې دې کې د میډیسن نه علاوه نور څه فرنیچر ته پکې نقصانات رسېدلي نور څه شوي دي او د دې خپل فرنیچر چې کوم دی د دوایانو المارۍ دي هغه ټولې سوي دي او دغه پکې سوځېدلي چت دغه او نور د دې بینچونه چې کوم دي دا ټول سوي دي او څومره نقصانات شوي دي دې کې تقریبا کم از کم 6 لک 6.5-7 لک روپو پورې دوایانې سوي دي نو بس د هغې نه دا مطالبات کوو کوم زموږ دا مسالې حل شوي د دې دغه کې مطلب نقصان هم ډېر زیات شوی دی او چې زموږ مدد وکړي جی د دوی د لکو روپو نقصانات شوي دي بالکل شوي دي د ادارو د حکومت نه څه مطالبات زموږ د دې ادارو نه دا مطالبه ده چې دا څه ورته وایي د کسانو سره امداد وکړي ځکه چې دا ډېر کمزوري دي پوه شوې او دوی چې څه ناسې امداد ورته ځکه چې امداد تقریبا 10-12 لک روپو نقصان شوی دی پوه شوې نو موږ وایو چې حکومت پکې څه ناسه ورسره دغه وکړي نو به هیلپ وکړي نو ښه به وي او جی ټیک شو جی ډېره مننه